बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मशरिक लीड्स की तस्वीर तार कले वायु ग्राम कतुनको द पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पखवाने रहनुमा जहांगीर तरीन साहब چې کوم ګروپ جوړ کړی دی په پارټي کې هغه خپل یو ډله جوړ کړی و د هغه سره چې کوم خبري اترې دي نو هغه شوی دی د هغه چې څومره مطالبات نو هغه تسلیم کړی شوی دی په هغه باندې اتفاق شوی دی. خدا شاني بل طرف ته وزیر اعظم عمران خان صاحب وایي چې زبا بلیک میل کېږم نه څوک هم موږ بلیک میل کولی نه شي او د احتساب چې کومه خبره ما کړې ده کومه خبره موږ کوو کوم زموږ موقف دی په هغه موقف به کلک ولاړ یو. نو آیا دغه کومه ګروپ بندي چې ده آیا د دې نه پاکستان تحریک انصاف ته څومره نقصان دی؟ دغه شانې د جی آی هم یو ناراض ډله چې کوم ده نو هغې بیا سرګرم شوي دي. پرون هغې په پېښور کې یو اجلاس شوی او د هغې نه پس هغې پریس کانفرنس هم کړی و. پای کې هغې دا ویلي چې که پارټي زموږ سره مذاکرات کوي موږ سره خبرې اترې کوي نو ښه ګنې بیا به موږ خپل لایعمل طی کوو. هغې دا خبره هم کړې ده چې د جی آی په شمول څومره جماعتونه چې کوم دي نو پای کې جمهوریت نشته. پی ډي ایم خبرې خو د جمهوریت کوي خو هغې د جمهوریت دپاره عملي ګامونه نه پورته کوي او پای کې شهنشاهیت موجود دی. دغه شانې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې چې کوم ارکان دي د هغې په دریم چې کوم پارلیماني کال دی پای کې چې کوم 115 ایوان دی پای کې صرف 2 ممبران داسې دي چې هغې 33 اجلاسونو کې پوره شرکت کړی. د هغې نه علاوه داسې ممبران هم شته چې هغو په دې ټول کال کې اډو اسمبلی ته راښکاره شوي هم نه دي. نو دغه چې دغه د خلکو منتخب کړي نمایندګان دي د هغې خپلې حلقې دي د هغو حلقو نمایندګي بل د هغې کار چې کوم قانون سازي ده اسمبلی ته نه راځي او بیا د هغې مراعات هم علي. نو دغه په دغه باندې به هم خبرې اترې کوو. د دې سره سره چې کوم تعلیمي ادارې دي په 21 ضلعو کې نو هغه د کورونا چې کوم دریم لهر و په کې د کمي راتلو وروسته کولاو شوي دي خو بیا هم پېښور او دغه شانې خواوشا چې کوم نورې ضلعې دي چې په کې د 15% نه دغه د کورونا کیسې زیات دي نو هلته اوس هم تعلیمي ادارې چې کوم دي نو هغه بندې دي او دا به د 9 جون پورې دغه بندې وي. نو په دې 3 ایشوز باندې به خبرې اترې کوو. موږ سره پروګرام کې موجود دي میا نثارګل کاکاخیل صاحب چې علامه اسلام فی د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي دي، صلاح الدین مومند صاحب چې د عوامي نیشنل پارټۍ د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي دي او فضل حکیم صاحب چې هغې د پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړي دي. درې تاسو پروګرام کې هرکلی وایم. دې نه وړاندې چې موږ لاړ شو او په دغه اولنۍ ایشو باندې خبرې وکړو چې کوم د جی آی ناراض ډله ده هغې بیا سرګرم شوي دي. د هغې پرون یو اجلاس هم په پېښور کې وشو. میا صاحب طرف ته به ځم خو مولانا ګل نصیب خان صاحب هغې د دغه چې کوم اجلاس وشو د هغې نه پس میډیا سره خبرې کولې لږ د هغې خبرې اورو بیا په هغې خبره کوو. جی میا صاحب یو طرف ته خو دوی وایي چې په ټولو پارټیانو کې شهنشاهیت دی او د جی آی په اړه خو سپیشلي هغې دا خبره وکړه چې څومره عهدې دي نو هغې په یو کور کې تقسیم کړي دي که هغه مرکزي امارت دی که هغه صوبایي امارت دی که نورې عهدې دي نو هغه په یو کور کې تقسیم کړي دي. ورسره هغې دا خبره هم وکړه چې که فرض کا زموږ سره خبرې اترې ونه شوې نو بیا موږ خپل آینده لایعمل چې کوم دی نو هغه طی کوو. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد شاه صاحب زه پهله تاسو شکریه ادا کوم او فضل حکیم خان هم ناسته پاکستان تحریک انصاف د سواد نه ده هم هرکلی وایم او صلاح الدین خو د موځوان ممبر دی عوامي نیشنل پارټي طرف نه ده هم هرکلی وایو. کومه خبره چې تاسو وکړه د مولانا ګل نصیب خان صاحب هغې د پارټۍ دپاره خدمات و هغه مو پارټۍ صوبایي امیر هم پاتې شوی دی. خو د امریت او شهنشاهیت خبره که زه تاسو ته مثال درکړم کله چې دا انتخابات کېدل په مرکز کې زه پخپله موجود وم ما پکې ووټ اچولی دی نو مولانا ګل نصیب خان صاحب صوبایي امارت ته ولاړو او بل طرف نه عطا رحمان صاحب ولاړو. دی راپاسېدو سټیج ته راللو پخپله یې دا اعلان وکړلو چې یاره زه بلا مقابله خپل امیر غواړم عطا رحمان صاحب او خپل کاغذونه زه ویډرا کوم. بل طرف ته چې کوم جنرل سیکرټري صاحب دی درویش صاحب او ورسره د مصعب کا جنرل سیکرټري چې هغه د شجاع الملک صاحب چې د مردانه تعلق سدي هغه مقابله وکړه. نو څنګه دا خبره اوس کېږي چې یاره هلته امریت یا شهنشاهیت چې سړی پخپله وټونو مقابله نه کوي او بل طرف ته هغې پینل جنرل سیکرټري وټونه اخلي او هغه مقابله کوي او بیا پارټۍ کې خو اختلاف راځي او دا مشر دی موږ دا مرکز کارډ نه دی خو په کار دا وه چې دا ټولې خبرې افهام و تفهیم سره حل وه
او جمعیت العلماء اسلام شکر هم دا پاکستان یو مضبوطه پارټي دی. میا صاحب هغه وی چې موږ ته په پارټۍ کې دننه د خبرې کولو موقع نه راکړې شوې په تیر وختونو کې دغه شاني د مولانا صاحب په مقابله کې چې شیرانی صاحب کله انتخابات کول نو هغه هم مجبور کړی شوی چې تاسو خپل کاغذونه وډرا کړئ. هغې دا چې اوس کوم تاسو د ریسنټ خبره کوئ د مولانا ګل نصیب صاحب او د شنیعت الرحمن صاحب چې کوم انتخاب کېدو پای کې نو هغې الیکشن کړی وی الیکشن شوی وی نو بیا اډو چا څه ګیله به نه وی پاتې. ما خو تاسو ته عرض وکړو چې مخکې صوبایي امیر چې کله مولانا ګل نصیب خان صاحب په دې ټیم کې شجاع الملک صاحب سره جنرال سیکرټري وو جی 15 کاله د دې پارټۍ خدمت په دې صوبې کې دی کړی دی. یو طرف ته ګل نصیب خان صاحب خپل کاغذونه واپس کوي بل طرف ته د هغې پینل جنرال سیکرټري چې کوم مقابله کوي نو دا کم زور چې په جنرال سیکرټري نو په صوبایي امارات باندې وشولو. ما خیال دا دی چې کېدای شي هغې نه پس ګل نصیب خان صاحب داسې ناراضګۍ راغلي مشرانو سره چې هغې لغونې فاصلې راغلې نو موږ خو به دا وایو چې کوشش خو به دا وي ټول موږ خو ډېر کشران یو چې دا خبرې په پارټۍ کې دننه وه پریس کنفرنس نه وه خو فاصلې لغونې زیاته شوي دي موږ به دا دعا وي چې دا پارټي مضبوطه شي دا مشران واپس راشي. فاصلې کمېدی شي جی فاصلې چې کومې تاسو وایي زیاتې شوي دي کمېدی شي. ګوره جی کله چې مولانا صاحب فضل الرحمن صاحب بیمار و تاسو ته پته یي چې مولانا ګل نصیب خان صاحب او شیرانی صاحب دغه پوښتنې ته ډي خان له ورغلي موږ دا امید وو چې کېدای شي څه خبرې هم شوي وي خو الله دې وکړي او موږ ته دعاګانې دي چې الله پاک پارټۍ مضبوطه هم کړي او د مشرانو مخکې چې کومه فاصلې یا ختمې کړي. صحیح. صلاح الدین صاحب یو خو پارټیانو کې اختلافات راتلل بیا دغه شان یو څو کسان راوچتېدل ځان له پارټي جوړول یا ځان له یو ډلبندي جوړول بهرحال لار چا خپل حق دی خو تاسو څه ګڼئ چې دغه شان خلک د پارټیانو جدا شي او دغه ډلبندي په پارټۍ کې دننه وکړي بیا د هغې دغه ګروپ بندۍ او د دغه ډلبندۍ او مستقبل څه وي ستاسو په خیال؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ارشاد خان ډیره مننه د دعوت راکولو. تاسو زما په خیال چې هم د جی یو آی په حواله سره خبرې کوئ زه په باندې جنرال خبرې وکړم دا د جی یو آی انټرنل ایشو ده او هغې په باندې په خپله ښه پوهیږي خو اختلافات په سیاسي پارټیانو کې دننه داسې نوې خبره نه ده. اختلافات وي زما پارټي عوامي نېشنل پارټي ده په هغې کې مونږ اختلافات نه خو اختلافي رای لرو چې کله لرو مونږ د هغې کله اظهار کوو مشرانو سره کینو په هغې خبرې اترې کوو او په ټولو مونږ ځان ته یو جمهوري پارټي وایو او جمهوریت په خپله پارټۍ کې دننه هم لرو نو هغې سره زمونږ که څه ایشوز څه کنسرنز وي نو هغه مونږ د ریډرسل طرف ته بوزو. نو که دغسې د دې په پارټۍ کې اختلافات راغلي دي نو سیاست کې خو اختلافي رای ضروري نه ده چې زما څه نقطه نظر وي په هغې کې دي بل ما سره متفق وي د دې انټرنل خبره ده او زمونږ خو تمه امید دی چې ټولې سیاسي پارټۍ دي تکړه شي هغې دي خپلو کې په یو کنسنسزم ډیولپ کړي او په دې دا د ترقۍ مخ ته یو قدم دی. صلاح الدین صاحب زما اصل تپوس دا و چې فرض که هغه پارټي ده که هغه ان پي ده که هغه اوس ریسنټلی په تحریک انصاف کې هم روانه ده خبره جی واي کې هم ده ټول دغه تاسو به لیدلي تاسو ګورئ په سیاست کې که دغه شان څه خلک جدا شي نو پارټۍ باندې د هغې څه اثر وي او دغه ګروپ یا هغې ته خپل هغې سیاسي څومره فایده رسي پر روان وختونو کې. ارشاد صاحب تاسو خو د پاکستانی سیاست باندې ستاسو هم جوور نظر دی نو دغسې زمونږ د پارټۍ نه عوامي نېشنل پارټۍ نه ډیفلیکشن شوي دي هغې ته نه ورکې اختلافاتو د وجې نه خو زیاتتر هغې بیا واپس راشي د هغې په بل نورو پارټو کې یا د هغې ځای نه وي یا د هغې چې کم په کومو خبرو باندې تللی وي د هغې هغسې خبرې کیدی شي چې نورو پارټیانو کې وي نو زمونږ خو زه به د خپلې پارټۍ سره ریلیټډ خبرې وکړم چې مونږ سره کله څوک جدا شوي دي نو شکر دی چې هغې بل ځای کې هغه عزت نه دی پیدا کړی او هغې بیا پارټۍ ته راغلي دي. صحیح ټیک ده. فضل حکیم صاحب تاسو ته هم پروګرام کې هرکلی وایم او چې کوم خبره کېږي د ګروپ بندیانو په پارټیانو کې ستاسو پارټۍ کې هم یو ګروپ بندي ده جی واي کې هم ده په عوامي نېشنل پارټۍ کې هم 2014 کې یو ګروپ جوړ شوی او بهرحال هغې بیا دوباره پارټۍ کې اختلافات ختم شو ځم شو. تاسو څه ګڼئ چې دغه اختلافات پارټیانو کې راشي او دغه ګروپ بندیانې جوړې شي نو دغه هغو بیا دغه چې کوم کسان جدا شي د هغې مستقبل بیا څه
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول مخکې ستاسو مشرق ټي وي شکریہ ادا کوم او میا نثار ګل صاحب زموږ ډېر قابل قدر دی، صلاح الدین صاحب هغو ته مرکلی وم په پروګرام کې. اصل کې جمهوریت هم وتې د دې نه چې ته خپله رایې څنګه چې صلاح الدین صاحب وي چې یاره یو هغه اختلافات چې د چا عزت څوک نه تسلیموي، یو هغه اختلافات چې د سړي اصلاح کېږي، نو هغه په کار هم ده چې موږ په کورونو کې مو وکړو، موږ په ماحولونو کې په دوستانه کې مو وکړو، او دا جمهوریت ښایست دی. لکه ما په خیال چې لکه دا دوه کسان چې تا ته زما سره ناست دي نن د دونه دواړو نه تپوس وکړه، دا سابقه پی ټي آی والے دي. او میا نثار ګل زموږ په 2002 کې اولنی ایم پی و په ټول ملک کې زموږ 2 سیټونه یو د ایم این اے سیټو هغه عمران خان خپله باندې و، او یو د ایم پی اے په خیبر پښتونخوا کې سیټو هغه د میا نثار ګل و. دا شان صلاح الدین زموږ ینګ تحریک انصاف والا و. دا خو بس دا سړي یو خپل خواهش دی، خپل جنون دی، کم ځای کم ځای نه دې ته جمهوریت وایي. ځکه چې په جمهوریت کې په دې ته و چې یاره ته لاړ شه، مطلب دی چې یاره څوک الیکشن وګټي هغه لاړ شي د اسمبلی ممبر جوړ شي، نو اختلاف رایه خامخا پیدا کېږي. دا داسې یو پارټي هم نشته، خو که کله ذاتي مقصد د سړي نو هغه نشي پاتې کېدی. بله دا ده چې کله د ټیم کپتان ستا سینسیري، ستا د ټیم کپتان کم لیډر چې کم لیډینګ کوي د پارټۍ د چرمني هغه ټیکي د ملک لپاره د وطن لپاره، نو زما په خیال چې په پسې قوم ورپسې چې په پسې کله قوم ورپسې نو کستان یو کس دوه جدا کېږي نو څه فرق نه کوي، ځکه چې دا یو ریل ګاډی دی. ریل ګاډی دی، څوک په خپل سفرو کې څوک پکې کوزېږي، څوک به راخېږي، څوک به ځي، خو دا چلیږي. نو دا زه نن که تا ته زه ناست یم نو ما په خیال چې زه 25 سال په پی ټي آی کې زما الحمدلله پوره شپږیشتم نه روان دی. څنګه چې د پارټۍ 25 کالو شو، دا شان دي فضل حکیم مو شو، داسې به پکې نور خلک کې د هغو به شوي. خو زموږ مقصد د کرسو نه و، نه د کرسو دی. زموږ مقصد د اسمبلی ته د راتلو د دې نه و چې زه د ایم پی آی جوړ شم، زه ځان مطلب خپل شهرت حاصل کړم. زموږ د عمران خان کم ویژن چې دی هغه د مدینې ریاست چغه وست وباسي، په هغه ټایم کې د شورونو د انصاف د عدل چغه وباسله. نو الحمدلله موږ سره شاته په کلارتوب په توګه باندې شاته روان یو، او ان شاء الله تعالی چې څومره عمران خان څنګه چې دی او دغه شانتي او سنسیري، نو ان شاء الله تعالی د عوام د ملک د پاکستان خلک په عمران خان پسې ورپسې او جمهوریت ښایست دا د چې یو بل باندې ته مطلب چې تنقید وکړي، خو د هغې اصلاح وکړي، دا نه چې مطلب چې ته ورانه جوړه کړي. ټیک ده. ګران کتونکو خبرې اترې به زموږ همدغه شان جاري وي. پروګرام کې وړاندې دمه اخلو، واپس راځو موږ سره. د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو. پارټیانو کې دننه چې کوم څومره جمهوریت دی خبرې کاغي هر څومره کوي د جمهوریت په هغې باندې به په دې سیګمنټ کې خبرې اترې کوو. میا صاحب، مولانا صاحب هم چې پرون د هغې اجلاس وشو، ستاسو ناراضه دي، نو هغې وایي چې په پارټۍ کې دوی خبره کوي د جمهوریت، خو دغه په پارټو کې څومره پارټۍ چې دي په هغې ټولو کې شهنشاهیت دی او جمهوریت خبره پکې نه کېږي، صرف د تش په نوم باندې جمهوریت خبرې کوي. ستاسو پارټۍ کې څه طریقه کار وي؟ تاسو انتخابات کېږي په کومه طریقه باندې تاسو خپل مشران چې کوم دي نو هغه ټاکئ، او دغه شانې د لاندې سطح پورې په کومه طریقه باندې ستاسو تنظیمونه جوړېږي؟ محمد شاه صاحب پهله خو به زه د فضل حکیم خان شکریه ادا کوم چې د تاریخ یاد دی چې شکر الحمدلله چې 2002 کې زه په ټول پاکستان کې واحد یو صوبایي اسمبلی ممبر وم او پاکستان تحریک انصاف ټکټ باندې راغلی وم او پارلیماني لیډر وم. خو بیا دا تاریخ هم ګواه دی چې 2008 کې ما انډیپینډنټ الیکشن وکړلو، ما په 9000 لیډ سره بیا خپل سیټ وګټلو، 31000 ووټ مې اخیستي، بیا ممبر جوړ شوم. بیا هغې نه پس دا پارټو کې ناراضګۍ ځي، په هغې تر باندې نه ځو، الله پاک دې هر کس ته هرې پارټۍ ته قدر ورکړي. موږ د ټول مشران دي. تا چې کومه خبره وکړله نن د پاکستان سیاست چې هره په پارټو کې موریثیت دی او هغې کې چې کوم دی جمهوریت نشته، خو که تاسو وګورئ هره پارټي چې کومه دی هغې یو مشر اوچته کړی، لکه عوام نیشنل پارټي دی هغه بچه خان بابا، بیا هغې نه پس چې کوم دی ولی خان مرحوم صاحب، بیا هغې نه پس اسماعیل خان، حسین بل ولی خان، د هغې دا نمونه روان دي. دا نمونه پی ټي آی دی، پاکستان تحریک انصاف هم هغې چې چا بیخ یخې دی هغه عمران خان دی، هغې نه پس اوس نوره پارټي روانه دی. همدا نمونه چې جمعیت علماء اسلام دی د هغې مشري حضرت مولانا مفتی محمود صاحب
مرحوم چې هغه بلوچستان هم د پارټي راوچته کړله او بیا د خیبر پختونخوا کې راوچته کړله. خو شکر الحمدلله په ټول پاکستان کې د زیات ورکران دي. نو بیا په دې سوچ سره چې دومره محنت وشي دومره منډه وشي او بیا هغې نه پس هم پارټۍ خپل جمهوریت هر یو پارټۍ کوي چې هغه خپل الیکشن کوي. زموږ پارټۍ که مرکزي مشران ټکو کېږي که صوبایي کېږي که ضلعي کېږي هر 5 سال پاس الیکشن کېږي باقاعده هر ممبر ته د ووټ حق حاصل دی خپل انتخاب کوي. اوس چې ووټینګ وشي انتخاب هم وشي هغې نه پس چې کوم دی لکه تاسو د ګل نصیب خان چې کوم پریس کنفرنس وښایلو هغې نه پس دا د واقع کېږي چې یاره دا جمهوریت نه دی مورثیت پارټۍ دي. ما خیال دی دا نمونه خبر څخه به اختلاف راتل پکار دي ولې چې پارټۍ چې چلیږي نو باقاعده هغه یو لیډرشپ غواړي داسې لیډرشپ چې هغې پسې عوام هم راوځي او نظرتي کارکون هم راوځي. لکه اوس دا نامې کته نه خوا کې چې ما درته یادې کړلې نو کېدای شي د پارټۍ پاتې راشي. نو داسې خبره په یو پارټۍ کې ما خیال نشته دا ټول د مشران دي او د ملک خدمت کوي. صحیح. صلاح الدین صاحب یو لږ جمهوریت باندې خبره کوو چې پاټو کې دننه جمهوریت نو ستاسو پارټي کې کومه طریقه کار دی پاکي همدغه شانتي عہدې تقسیمي کنه د هغې هم باقاعده ستاسو انتخابات کې څه طریقه کار دی؟ ارشاد صاحب مونږ ځان ته جمهوري پارټي وایو او جمهوریت اول په پارټۍ کې لرو شکر دی. زمونږ په پارټۍ کې په عوامي نیشنل پارټۍ کې په هر ټیر باندې د ویلیج کونسل نه راواخله تر سنټر پورې هر عہده تھرو الیکشن دی او څوک کم په نامینیشن باندې نه راغلي دي نه څوک ورکي په یو باندې ګوته ایښوی شي. اول د ویلیج کونسل نه راشي هغه د یونین کونسل ته راشي د یونین کونسل نه پس چې څوک په هغه باندې راغله صدارت د هغې د جی ایس د کابینې هر رکن خپلې عہدې دپاره ښې مضبوطي مقابلې کوي. او زه به دا منشل کول ضروري ګڼم چې زمونږ د پیښور ډسټرک چې کم صدر دی نو هغه په یو ووټ باندې ګټلې ده او مطلب دا چې څومره اهمیت لري دا یو ووټ دا چې اول د ویلیج کونسل نه د یونین کونسل نه بیا ټاون لیول باندې او ډسټرک ته راشي او په دغه ترتیب باندې ځي پروونس لیول ته او بیا د پروونس نه سنټر ته ځي. نو جمهوریت مونږ په هر ټیر باندې په عوامي نیشنل پارټۍ کې لرو او څوک هم داسې ګوته په دې باندې نشي ایښوی چې هغوی تھرو سلیکشن راغلي دي. بالکل هم نه زه دغې سره بیخي اتفاق نشم کولی دا به د حقایقو منافي وي. او بل دا چې په پارټو کې دغه نشته نو که نورو کې را دغه خو زما په پارټۍ کې شکر دی چې دغسې نشته دي. چې څنګه میا نثار ګل صاحب وویلي دا څه فیملیز داسې دي اوس که د باچا خان بابا د هغه فیملی یاده کی نو د هغه قربانیانو ته به هم ګوري د هغه جیلونو ته به هم ګوري. اول زمونږ ملي مشر دی الله دې ډېر عمر ورکړي د هغې د جمهوریت دپاره جمهوري تسلسل دپاره د هغې چې کوم خدمات دي زما ته زه به ځان څنګه هغوی سره کمپیر کوم. بل دا چې که زه اوس ډایرکټلی پریزیډنټ آف پاکستان دپاره کنټیسټ کوم نو زه ځان د دې اهل ګڼم نو چې کم یو په دې ټول پروسس نه راشي بره راوخیږي او هغې نو بالکل هغې ته هر یو ته ازادي ده او هغې کنټیسټ کولی شي د ملي مشر په مقابله کې راتلی شي د صوبایي صدارت ته د هغې جی ایس او د کابینې هر عہدې ته ودرېدی شي. صحیح. پر حکیم صاحب تاسو هم لږ پخپله چونکې د ملکنډ ډیویژن چې ملکن ریجن دی تاسو د هغې صدارت کوئ د پارټۍ کې دننه په کومه طریقه باندې ستاسو د انتخابات کې په کومه طریقه باندې ستاسو تنظیمونه جوړېږي؟ شکریه. اصل کې زموږ خو 2012 نه چې زموږ انټرا پارټۍ الیکشن شو چې څنګه صلاح الدین خبر وکړه نو ما به خیال هم دغه شان شی لکه اوس به زه بیا که تفصیل ویم نو نور به ټایم خرابوم د هغې نه ښه خبره چې نور خبرې وکړو قوم ته. جی. او بیا د هغې نه بعد چې کله دوباره انټرا پارټۍ الیکشن وشو نو هغې کې څوک چې وشو زه خدای شته خپله صوبایي وایس پرزیډنټ پکې راغلی وم او څنګه چې دا خبره وکړه چې څوک ډرا راغلی اوس چا څه وټونو باندې ګټلو د هغې نه بعد چې بیا کله زموږ دوباره الیکشن کېدو نو خان صاحب په سده باندې خان صاحب په خپل هم دا اعلان وکړو چې یاره جمهوریت ته چې ماته څوک ودرېدی شي نو کولاو اعلان وکړو
پارټي د چیرمن په حیثیت باندې نو هغه تم پکې الیکشن ته زمونږ بیا کم چې د واتساپ او د کم ګروپ لیول باندې موږ هغه واتساپ جوړ کړو ډېر دغه سیستم ور جوړ کړو چې خپل کارکونان زموږ سره رجسټر دی لړي چیرې دا څوک نه چیرې بچا باندې دباو وي څوک د چانه شرمېږي چې مال اوټ راکا خپل کور کې بخلک ناس او مطلب چې هغه ته وکړي چې څوک خواهش اچا خوخي نو هغه پکار دی چې هغه ته اوټ ورکړي شي نو هغه خپه قاعده باندې عمران خان ته اوټ ورکړي شو هغه د پارټي چیرمن جوړ شو بیا دا سره اختیار هغه چیف ارګنایزر جوړ کو بیا دا غینه بعد زموږ صوبایي کم چې صوبایي تنظیمي هغه موږ بالکل نشته په خیبر پختونخوا کې نشته هغه کې ریجن صدران دي هغه موږ جوړ کړل بیا د ریجن صدران سره ام ان ام پی چې کم سابقه صدرانو دا ټیم جوړ شو کمیټي جوړ شو دا غینه بعد د ډیسیژن ورو شروع شو ریجن په ساته باندې ځای جوړ شو د ریجن جوړ شو نو ضلع په ریجن کې تاسو تنظیمونه چې کم دي نو فعال دي او داسې هم ګیلې کیږي چې تاسو کم الیکټډ ام پی ایس دي نو هغه د پارټي چې کم تنظیمونه دي نو هغه نه مني هغه سره تعاون نه کوي نو دا پکار نه چې دا تاسو کوم الیکټډ خلک دي چې هغه هم د پارټي ماته چې ځکه چې د پارټي ټول نول خبر ګوره ما خو ته خبرونه کړ چې دا ټول خلک چې دي کنه ته ټول په یو پیج کولای نشي ځکه چې موږ مسلمانان یو او په موږ باندې باقاعده باندې په قرآن کې حکم دی چې تاسو منځ وکړئ منځ قایم کړئ نو تاسو سوچو که څومره خلک منځ کوي څومره خلک منځ نه کوي صحیح کنه لکه دا یو ډېره غټه خبره چې د الله طرف حکم دی نو د انسان د طرف حکم بس 100% سره څنګه ومني دا بخیر دا خامخا راځي د ماته ته بیا وي چې جمهوریت ته څوک خپل مفاد ته پارټي کې رانو ته ورانه کوي څوک مطلب داسې خبرې کوي چې ابره پارټي په مفاد کې کوي بل نه کوي نو دا جمهوریت ته دا د قوم په سری دي څوک په خبري کې څوک په خوشحالي کې خو موږ به د عمران خان چې کم ویژن نه دا کوم عین منشور د پای بچی ٹھیک دی جی ګرانو کوتونکو خبرې اترې به همدا شانتي زموږ رواني پروګرام کې وړاندې د مخلو واپس راځم سره د مینا پاس یو ځل بیا تاسو ته پروګرام کې هر کله وایو فضل حکیم صاحب جهانگیر ترین صاحب په ایشو باندې ولګه خبرو کو هغه چې کم دینو هغه سره چې کم معاملات او سیټل شوی وزیر اعظم عمران خان صاحب وایي چې موږ څوک بلیک میل کولای نشي نو دومره یو پارټي کې دننه خلک راپاسي په خیبر پختونخوا کې په تیر حکومت کې خبرو کو موږ دوه ځله پوره یو پارټي چې کومه نو تاسو حکومت نه وستلی و اوس په خپل پارټي کې دننه څه خلک راوزي او هغه حکومت بلیک میل کولو کوشش کوي په هغه باندې خپل مطالبات چې کوم دي نو هغه مني او تاسو بیا هم عمران خان صاحب وایي په پارټي کې خلک اوس هم دننه دي پارټي تاسو وستلی نه دي عمران خان صاحب وایي چې نه بلیک میل کیږي ها شکریہ اصل کې بلیک میل کې دا بالکل الحمدلله د عمران خان په تاریخ کې نشته او نه برش ان شاء الله تعالی ځکه چې هغه سره بلیک میل کېږي چې پای کې سوري هغه سره بلیک میل کېږي چې دا خپل سغرزي سخزان خپل مطلب سکشته راونه کړي خپل مقصد ترسي دا هغه غرض مقصد صرف د ملک ټکې دي د دې وطن ټکې د عوامو په بهبود کې لګیا دي او جهانگیر ترین زم قابل قدر عزتناک زم مشر دی زم په پارټي کې وته نه دی مخکې مطلب د دې پارټي د پر ډېر زیات قربانیان دي او موږ اوس هم عزت کوو پر حکیم صاحب چې پارټي کې دننه چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې تاسو را پاسي او 15 کسان سره 10 کسان سره نور را پاسي خپل پارلماني لیډر تاسو ته مقرر کړي پارټي کې بیا تاسو پاتې کېدې شي ټول خبره کوم غنا اول چې د خبرې د اثر سره او مکمل خلاصې ته نه تل نو سره پويږي پینو نو ټول اور څنګه بیا ته جواب راکو بیا سیکنډ جواب هم در جی نو کله هغه بلیک میل کول نه کوي هغه یو خبره کوي چې بای پاکستان تحریک انصاف د انصاف چغويستي دا زه سره په انصاف باندې دی ټولګي تر غلم ما مهنت کړه ده کپه ما کې غلای ما غلا کړی ما والیشن کړی ما غیر قانوني کار کړی ما قوم ته غیر قانوني تکلیف رسوي ما سزا راکړي خدا خبره کوي هغه دا خبره نه کوي چې ما معاف کا هغه ما سره د انصاف کړی بهر انټروي کې استدا هغه تقریر ته ګور او چرتم دا نه ویلي هغه عمران خان ته وایي چې تک زما سره ذاتی تور باندې په دې کې انټرست والا چې زما سره انصاف وکړي شي چې زمانه مطلب دی چې ناجیز زما سره نشي او دا د جهانگیر ترینو مخته دا د میان سرګل مخته دا د صلاح مخته دا د زما مخته د اسلام مخته چې رته عمران خان دا وګوري زما سره انصاف وکړي شي نو د انصاف په توګه پورې دغه هغه ام پی اګانوم دا نه وایي چیرې موږ د جهانگیر ترین سره ولاړو او بس د جهانگیر ترین سره وی هغه کا خیال کړه دا هغه خبرې ته اوري چې موږ مشر زموږ د ټیم کپتان زموږ لیډر عمران خان دی خو موږ د سره ولاړو چې د سره د انکوایري وشي چې صحیح وشي
پای کې دی نه جهانګیر ترین فیور وشي نه دی د خلاف وشي عادل او انصاف ته وکړي شي چې کم زموږ ویژن دی کم زموږ سوچ دی کم فکر دی نو ان شاء الله تعالی دا تاسو ډیر دستوي نه چې کوم انکوایری رااله هغه به عادل او انصاف کېږي ان شاء الله تعالی جهانګیر ترین هغه دا غلطه سغواړي نو هغه د مصر انصاف او د انصاف د هر پاکستاني د شهري حق ته چې هغه دا وکړي فلیکیم زپټیک د تاسو پوینټ راورسو د کلیر دی په خیبر پختونخوا اسمبلی کې هم سو وزراو او دغه شان سو سره ایم پی ایز او غیره پاسېدلی او هغه هم دغه شان خبره کوله چې په حکومت کې دننه اختلافات او دغه خبره هغه کوله او هغه نو وزارتونه واغستل شو اوس خو بهر لاغي د بیرته وزارتونه ورکړي شو خو دغه کومه په ادا خبره وکونو دا اوس چې کم کسان رالل په اسمبلی کې خپل پارلماني لیډران مقرر کړل په خیبر پختونخوا کې خو ناستو ښکارا اجلاس هم نو شوی چې تبدیر پټ غونډه اجلاس شو دلته ښکارا رااله او ښکارا خلک منتخب کړل او بیا هم تاسو پارټي کې خلک موجود نه نه داسې خبره نه ده ګوره دوه قسم خبرې دي تا ته ما دینه مخکې خبر کړو پرس کوس په دې انکوایری کې خو د شلګسن چې دا کسان رالو نو کې دنه صدغلا غلطي خبرې نه وي دا کوم وزیران چې موږ واغستو د خپل د اختلافات لکه اولنۍ سٹارټ چې موږ واغستو جمهوریت بس خپل اختلافات زموږ د پارټي اختلافات او بزخان صاحب خبره دغه نه کړه هغه ته مطلب سزا ورکړه سزا نه بعد مطلب چې یو سړی خپل لاري ترشي بیا واپس شي نو پرابلم دا خبرې خو نه دي لکه زه الله پاک غفور رحیم دی ته انسان د ګناه ته وشي غلطیانې ته وشي او ته الله پاک ته وجاړي موږ مسلمانان یو او ته توبه وباسي نو الله سوی تا نه معاف کو الله د پردي اخنا علاوه هغه چې کوم خپل الله پاک پارلماني لیډر چې کوم جوړ کړي هغه ختم کو وی منل چې زموږ غلطي شو موږ ګوره ما خو ته وی چې دا په پارټي کې دنه خبرې دغه شان جهانګیر ترین وای چې ته ماته شفاف انکوایری کړه که زر عالم ماته سزا راکا ایم پی ګان ټول پی ټی آی د بیٹ کامیاب شي د عمران خان کلاړیان دا به سره هغه دا مطالبه کوي زنن پاسم زه دا مطالبه وکم چې ما سره انصاف وکړي او شاید چې زما سره صلاح الدین عمر غتیا او کې زما سره میانی سارګل مې او کې زما سره د بلی پارټي سره مې د پی ټی آی مو کې انصاف خدا دار سړي حق ته دا به ان شاء الله تعالی د انصاف په جنگ ترین سره کیږي او جنگ ترین په دې پارټیانو کې قرباني نشتا ګورا کمه پورو موږ دا پټو چې نشتا تاسو د مې خبرې دي او هغه دا نه وایي زما سره د پیور کړی چې زما دي مطلب دی چې ما سره د کوم کول کړي هغه زما سره د انصاف ورکړي ان شاء الله تعالی د عمران خان هم دا کوښښ دی چې انصاف وسره ورکړي چې خبرې ټول قوم ته مخ خو عمران خان چې دی هغه دا ویژن دی زمونږ هم د ایمان دی چې یاره کمام غلطیو که ماته به سزا راکړې کېږي که عمران خان وایي چې زه به یې محنت وکړه هغه به هم سزا به خوري ځکه چې هغه زمونږ دا ویژن دی چې موږ د طاقتور دپاره او د کمزور دپاره یو قانون جوړ کړو او کله چې قانون د طاقتور دپاره او د کمزوري دپاره جدا جدای هغه ملک نه هغه ځنګلي هغه د زناور حکومتي ان شاء الله تعالی دا د انسانانو حکومت دی دا د ذهن وال حکومت دی په دې کې به طاقتور او کمزور دپاره یو قانوني تاسو پوینټ راورسېدو میا صاحب یو خودوي خبره وکړه چې موږ په پارټۍ کې هم ټیک ټاک جمهوریت دی او دغه شانې که څوک خفه شي نو څه خبره نه خو عمران خان صاحب بار بار یو خبره کوي چې زه به چاله انارو نه ورکوم پرون هم هغه دا خبره کوله چې کوم کسان دي احتساب به زموږ روان وي انارو به نه ورکوم انارو زه نه ورکوم خو تاسو ګورئ نه چې دغه دومره معیار یو طرف ته هغه وایي چې زه انارو نه ورکوم بل طرف ته د پارټۍ کې دننه چې هغې ته کوم ګروپ بندي شوې ده او راغلي دي هغې په اسمبلی کې ورته خپل پارلماني لیډر مقرر کړی دی او د هغې خلاف هېڅ کاروایي نه کېږي د هغې خلاف چې کوم د هغې مطالبې چې کوم دي منلی کېږي او بیا هم لکه مطلب د هغې په پارټۍ کې شامل دي دا دومره معیار نه دی محمد شاه صاحب صلاح الدین خان هم ناست دی فضل حکیم خان هم ناست دی هر څه تاریخ لیکي لګیا دي دا جهانګیر ترین صاحب او دا پاکستان تحریک انصاف دا خو د کور مسله دی په کار ودا بار نه راوتی خو بیا هم چې سړی خپل خدمات وکړي که تاسو یاد شي چې کله 2018 انتخابات شو نو پنجاب کې تاسو بجاز ګوره چې جهانګیر ترین صاحب جهاز استعمالېدلو په الیکشن کې تاسو ګورئ د هغه هلیکاپټر استعمالېدلی نو هغه خامخا لکه چې د سر څه کول یو سوچ به یو فکر وي پټای لپاره به می خدمات شته چې جنگیر ترین سے د وجه نه پنجاب حکومت جوړ شو او ډېر آزاد ممبران پنجاب ترالو او شکر الحمدلله بزداد سے وزیر اعلی جوړ شو پاکستان تحریک حکومت رالو اوس هغه نه پس هغه خپل هم ډیسکوالیفاید پکې نشته دی نو خبره ده راځي چې دا کوم نن سبا چې کوم سکینډل جوړ دی چین سکینډل دا خو تاسو ته پته دی په میډیا باندې د الکترونیک میډیا د سوشل میډیا باندې چې دا په ملک کې تکلیف جوړ شوی دی او په هغه کې عربونو روپۍ دا مونږ وایو چې چا به وړي د حوالات پته یې اجر صاحب هم خپل دغه کوي خو په دې کې دوه درې نمونه ډېر زیات راځي دا جهانګیر ترین صاحب نوم راځي
خسرو بختیار صاحب نوم راځي او د شریف لوی نوم هم راځي دا نمونه ټول تصویرونه په میډیا باندې راځي خو یو طرف ته خسرو بختیار صاحب داسته په التا فیډرل منسټر دی بل طرف ته جهانگیر سے افای ته پیش کیږي هم د دې وجه نه با خیال چې هغه خلک چې کوم پنجاب کې د جهانگیر ترین په وجه باندې هغه رغلو یا آزاد یا هغه په سوچ هغه ته ټیکټونه ملاو یا هغه پاسي وو نو غیر پاسه د یو ګروپ جوړ کړلو او دلته پارلیماني لیډر په هغه کې سملای کې تاسو ته پته یې چې پارټي یو وي دوه کې دی نشي مو په صوبې کې هم څومره پارټي دي هر سړی پارټي پارلیماني لیډر یو دی دلته په صوبې کې د نمک کې سو بلګری هم دي ورلم هم دي هغه سمنسترانو هغه لکه څنګه تاسو هزار کو هغه پټ میټینګو کو هغه سبا هغه هغه و دې نو واخیسته شوی بلکې یو کال نه پس نن بیا سملای ترالو منسټران جوړ شو خو بل طرف ته چې تاسو ګورئ په پنجاب کې 30-40 ایم پی ایس جمع کیږي پارلیماني لیډر هم جوړي بیا هغه سره مذاکرات هم کیږي الادیو کی مخداوی ادارې پټای د نڅور مسلې دي ا خپل افهام تفهیم سره حل شي او د پټای څونه ممبران دي هغه خپل پټای سره په خپل استقامت کې روان دي خو بیا هم تاریخ لیکي شي او دا تاریخ لیکینن چې یو پارټي کې په یو اسمبلی کې چې خیبر پختونخوا اسمبلی دی خو په هغه کې وجه دا دلته اکثریت ایم پی ایس دي د پی ټی آی او بلته د پنجاب اسمبلی چې کوم دی هغه کې کم ایم پی ایس دي الته دوا پارلیماني لیډرز او دلته چې لوګ ایم پی ایس ملاقات کې بیا هغه چې کوم دی یا منسټران خپل کې ګیری ډوډۍ خوري او بیا هغه د پارټي یا د وزارتونو غوناخلي خو بیا مو به دا دواوی فضل حکیم خان ورور دی او جهانگیر ترین د پارټي لپاره خدمات دي چې پارټي کې هغه کوم سفر کړی دی چې د خپل کې سره جوړ شي او فهم تفهیم روان شي ټیک د ګران کوتونکو هم په دې شوبانه خبره ترې کو خبرې به زموږ روانې وي خو د می ټیم دی وړه غونډې دمه کو واپس راځو موږ سره د مینه پاس یو ځل بیا تاسو پروګرام کې هرکلی وایو صلاح الدین صاحب یو څلوېښت ایم پی ایس دي یا پارلیمان نور غړي دي هغې راپاسي او حکومت په دې خبرې پریشرایز کوي چې موږ له انصاف راکوي تاسو نه ګڼئ چې دا بلیک میلینګ دی او بیا راځي په خپله پارټۍ کې دننه په یو صوبایي اسمبلی کې دننه هغې خپل پارلیمان لیډر هم منتخب ارشاد صاحب په دې باندې زمونږ فضل حکیم ورور هم خبرې وکړي او میا صاحب هم خو زه دې سره زه فضل حکیم ورور سره اتفاق نه کوم او د هغې وجه ده هغوی وایي چې دی جهانگیر ترین صاحب وایي چې ما سره د انصاف وشي نو هغه دا ټوله مسله صرف انصاف پورې جوړه که مطلب دا چې هغه سره مخکې دې پارټۍ کې انصاف نه و د هغه منډې د هغه هلیکاپټر او هغه جیز او هر یو شی خلکو نه هیر نه دي خو دا ده چې هغه سره به انصاف نه کیږي مسله دا ده دلته کې په تش یو روټۍ باندې منسټران هغې اخوا کېدی شي د هغې بېعزتي کېدی شي او دا زه د هغې نه د ټول ایوان بېعزتي ګڼم چې سیاسین دي په یو ځای یو طرف ته او دا هغه ډبل سټینډرډ دی چې هغه د مالداره دپاره یا سټرانګ دپاره یو شانتي قانون او بې کمزوري دپاره بل رنګي قانون دلته کې دی په بیک فوټ باندې وو د زه په پښتونخوا اسمبلی کې هغې دلته دی سره تعداد زیات دی نو دې ته ضرورت نو دا خواران یې اوښ که د دې دا بېعزتي زه به ما به دا ډېر سیریس اخیستي او دا زما به خپله بېعزتي ګڼله په بل ځای کې همدغه سچویشن دی او هغې پریشر جوړ کو او دا خان صاحب چې وایي چې زه به بلیک میل کېږم نه نو بلیک میل کېده څه توري شین وي څه وي همدغه وي که نه چې او انارو نه ورکوم هغې خو د اپوزیشن د خپلو ته دپاره خو یې بېنارو کم از کم ورکه ما ته دغسې ښکاري او که په دې زما په دې وینا یا په دې سوچ باندې د چا زړه ته تکلیف رسېدلی نو زه ترېنه معذرت کوم خو ما ته دغه شانته ښکاري صحیح فضل حکیم صاحب تاسو که دې ته څه مختصر جواب ورکوئ هم وکئ او بل باید لږ دا ووایي چې کوم زموږ بله ایشو ده نو هغه په خیبر پښتونخوا اسمبلی چې کوم دریم پارلیماني کال دی په هغې کې 145 چې کوم زموږ ایوان دی په دې کې ټوټل چې کوم 33 اجلاسونه شوي دي نو په هغې کې دوه ممبران چې په هغې کې د یو تعلق د جمعیت علما اسلام سره دی د یو تعلق چې کوم دی هغه د پاکستان تحریک انصاف سره دی هغه په 33 اجلاسونو کې شرکت کړی شفیق افریدي صاحب دی او نعیمه کشور صاحب ده او د هغې نه علاوه نور چې کوم کسان دي نو دوه کسان پکې داسې هم دي چې هغې اډو د سره په ټول کار کې
اسمبلی ته راښکاره شوي هم نه دي. فضل حکیم صاحب تاسو دغه چې کوم ناظرین هغه هم تقریبا په 33 اجلاسونو کې دریش د تقریبا دغه د خو گزاره کوي بهرحال دا راته به لږ ووایي چې دغه اسمبلیانې جوړې شوي دي دلته د خلک منتخب کیږي راځي او دغه مراعات دوی ته ملاویږي د خپل حلقو ریپرزنټیشن کوي دلته هغه په مختلفو قانون سازي کې ایسالي چې اسمبلی ته نه راځي وسړی هغه د حلقې په نمائندګي به سوکي قانون سازي به سوکي او دا کم مراعات چې بیا اخلي هغه ټیک دي. شکریہ. اصل کې اسمبلی ته نه راتلل چې دي په غیر د عذره دا ښه خبره نه ده چې د انسان عذري بیماری څه مسلې څه پرابلمز دي او خیر مطلب دی چې هغه بیا درخواست ولیکي چوټي وغواړي دا هم یو آییني اجازت ورکړی دی چې هغه راشه مطلب دی سپیکر صاحب ته راشي هغه باقاعده طرف ته اسمبلی ته پیش کړي شي هغه ام پی کم چې ام پی ناسي هغه ته مخامخ باقاعده دغه نوم واغستی شي هغه دغه سره اګری شي اپوزیشن والا به حکومتي پارټي دواړه نو چې کله دواړه اګری شي نو هغه ته بیا چوټي منظور شي یو هغه دغه دی یو چې اسی څوک نه راځي بالکل دا ډېره غلطه خبره ده هغه د خپل عوام نمائندګي هم صحیح نشي کولی او هغه دې ته جوړلی اسمبلی ته اصل کې ایم این ایم پی د اسمبلی دپاره جوړلی چې قانون سازي وکړي او کار د هغې دی دا دی موږ چې کله الیکشن کوو کله چې په سټیج باندې اواز کوو نو موږ د اسمبلی اواز کوو چې ما اسمبلی ته ولېږه چې زه الیکشن وګټم اسمبلی ته نه راځم نو دا خو ناجایزه ده نو په کار دا ده چې یاره انشاءالله تعالی کوم خلک نه راځي هغه به باقاعده طور باندې تا ما ته ویلو چې زه به د وټساپ کوم خو تا ما ته بیا راونه لېږو او ما ته راولېږې هغې طور باندې انکوایري باندې کېدو چې هغو ته به دا ووایو چې یاره تاسو ولې نه راځئ دا غلطه خبره ده صحیح حق ته به حق وایو ټیک ده. میا صاحب تاسو وایي بیا زه جواب له راځم د خپل ورور له ورکم خو میا صاحب خبرو کې اخره کې بیا زه وکړم جی تاسو خبرو کې فضل حکیم صاحب تاسو خبره کمپلیټ کړئ خپله میا صاحب وکړي بیا به ډبل وکړم صلاح الدین صاحب خبرو هغه بیا به زه راشم ټیک شو جی. میا صاحب تاسو وایي ازیری چې کوم دا څومره ضروري ده د یو ام پی دپاره چې هغه منتخب شي هغه له خلکو ووټ ورکړی دی چې هغه به راځي په دغه اسمبلی کې به د خلکو د خپلې حلقې اواز اوچتوي قانون سازي چې کومه کېږي په هغې کې به ایسالي څوک نه راځي د هغې باره کې څه وایي تاسو دا د خپل قوم سره دا کوم چې دا خپل هغې خلکو ته ووټ ورکړی د هغې سره زیاتی نه دی؟ محمد شاه صاحب شکر ومنه زه دا درېیم ځل چې پارلیمنټرین جوړ یم او فضل حکیم خان ته هم دا سوال کوو د سوات ډېر خوږه خلک دي ډېر درنه خلک دي الله دې خوشحاله دي محمود خان صاحب زموږ وزیر اعلی دی که تاسو سره طریق وګورئ دې نه مخکې چې کله اکرم خان دراني وزیر اعلی یا میر خانوتي وزیر اعلی تاسو هم په دې پېښور کې چې هر یو اجلاس به چې شروع کېدو نو وزیر اعلی به خامخا درېیم او څلورم ورځ اجلاس ته راتلو نو اسمبلی عزت به بحال و خبرې به کېدې اورېدی به هم شولې او شکر الحمدلله په هغې باندې فیصلې هم کېدلې خو یا به د موږ بدقسمتي وي دا اوس چې ومو کتل لکه 2018 نو تقریبا زه خو د ګواډ ډویژن متعلق د کومې لویه جرګه چیرمین هم یم فضل حکیم خان هم ناست دی چې ما په خپلې علاقې دپاره خپل ډویژن دپاره جنوبي اضلاع دپاره څومره خبرې کړې دي څومره جدوجہد مې کړې دی چې موږ ته د خپل حق میلاو شي خو فیصلې په اسمبلی فلور سره شوي دي خو عمل نه دی پې شوی نو دی وجه نه د اپوزیشن ایم پی ایس خو اوس بس زړونه تنګ دي چې یاره تقریرونه وکړو خبرې وکړو او عمل نه پې کېږي زه به تاسو ته یو مثال درکړم تېر ځل بجټ اجلاس چې کوم و موږ درې ایم پی ایګان ملک ظفر اعظم میاں نثرګل کاکاخیل چې تاسو ته ناست دی میجر شهزاد خان چې هغه د پی کې 84 نه دی موږ په رنګین آباد چوکې در نه وه خلک مو راوستي وو دلته بجټ اجلاس پیش کېدو اوس دلته به د ما زیری کمې وي هلته مو دا کوکو جنګ کول ول چې دلته مو 2 کاله دا کوکو جنګ وکړو خو هلته څه پیدا نه شولو نو خبره دا دی په حکیم صاحب خبره وکړه کنه چې د وزر وی داسې بل څه اهم خبره یو خبره د پروګرام په هغه ایمان کې زبا بیا تاسو په اساس سره فضل حکیم خان ته دا ریکویسټ وکړو چې اوسم 2 کاله پاتې دي اپوزیشن حکومت د ټولوي سبب کې د صلاح الدین خان پارټي په حکومت کې راغلي ما پارټي په راغلي یا به بیا راشي الله دې وکړي دا خو د خلکو منډیټ دی خو د اپوزیشن ممبران دمره کو نه ته درول هغو الکو کې کار نه کول بیا هغه چې اسمبلی ته راځي نو خلک ورته تاسو صرف تقریرونه کوئ او نور څه مخال د تنقیح علی نو دا زیری که تاسو لغونې کم شمارئ نو دا وجه هم کېدی شي
چې هغه اعتماد د امپیګانو ټیک دی. اسمبلی کې نشته ټیک دی میاں صاحب. چې کوم مخکې هغه کې او په تاریخ کې پروت. ټیک د میاں صاحب. صلاح الدین صاحب تاسو هم 33 اجلاسونو کې 4 اجلاسونو کې بهرحال نه حاضر شوي، 29 اجلاسونو کې تاسو حاضري د بهرحال هغه هم خده څومره اهم دی که یو کس منتخب شي او هغه دغه منتخب ایوانونه دي هغې ته راتلل د هغې بلکې زه به دا ویم چې دا خو د هغې احترام دی چې هغې له راځي سړی یو پارلیمنټ ته هلته په ایشوز باندې خبره کېږي، د خپل حلقې په ایشوز باندې خبره کېږي. بالکل هم ټیکو ویلي، زه 100% تاسو سره اګری یم او دغه ځای دا ډیر لوی فورم دی، دا ډیر الیویټډ د دې ډیر یو ویټ دی دلته کې راغونډېده د قوم د ولس خبره دلته کې کوله. خو بدقسمتي ده که څوک نه وي، اول زه لرې نه زما نننۍ خبره کومه او زه هر ځای نه اپوزیشن او ګورنمنټ والا ټریجري برانچز دا هغه اختلاف نه، خو نن ماته مخامخ چې کوم دغه ناستو د ټریجري والا نو د هغې یو منسټر نیم نه سیوا باقي ټول خالي وو او دا بیا د هر یو پارټۍ یا د الیکټډ ریپرزینټیټیو د هغې مایند سیټ ښیي چې هغې څومره الیکټډ دي او هغې څومره درد لري د عوامو دپاره، ځکه چې دلته د عوامو د ولس خبرې ډسکس کیږي، قانون سازي کیږي، د ډیولپمنټل کارونو په حوالې سره په حلقو کې څه کیږي، په صوبه کې څه کیږي، دغه خبرې ډسکس کیږي. نو دغه دپاره راتګ بې حده زیات ضرور دی او انشاءالله چې زمونږ د یوازې زما نه زما د ټولې پارټۍ او د اپوزیشن به هر وختي تعداد د ګورنمنټ په مقابله کې د هغې زموږ تعداد کم دی، خو بیا به هم زیات وي انشاءالله چې او پکار ده هر یو له پکار ده چې هغې راشي خپل حاضري یقیني کړي او په خپلو په ډیرو ایشوز باندې خپل انپوټ خلکو ته ورکي، عوام ته ورکي، ګورنمنټ ته ورکي، خپل سجیشنز ورکي، بې حده زیات ضرور دي. ټیک د فضل حکیم صاحب آخري منټ دی که تاسو دې ته جواب ورکړئ. بس هغه د اسمبلی خبره خو انشاءالله چې منسټر صاحب د مخ نه به زه موړو او دا په کار ده چې یاره دا راشي او اسمبلی ممبر ښایست چې اسمبلی ده ټول خیبر پښتونخوا جرګهال دی، په دې کې هغو تقدیر فیصلې کېږي. صلاح الدین صاحب خبره وکړه چې یاره طاقتور او کمزور ته پاره یو قانون انشاءالله تعالی الله دې خیر کړي، ته انتظار کوه څنګه فیصلې هغه ته خو انارو میلاو شو فضل حکیم صاحب نو خبره کلیر شوه. نه انارو خبرې نه دي، انارو چاته نه میلوي، هغه د حکومتونو سره سرکار نشته، عدل او انصاف سرکار دی. هغه وایي که پرس کا حکومت خو ما ته ډېر وړوکی شیخ ښکاري، زما جان پکې هم لاړ شي که نه هم زما پروا نشته. او دا زه ته د دې ځای نه خبره کوم، زه ته د ژبې د سر نه کوم نه سیاسي خبره کوم، ځکه چې عزت ذلت الله ورکوي، څوک ورکوي؟ او کله د انسان د زړه او د ژبې په فاصله کې فرق هغه چېرته عزت نه ورکوي، هغه اکثر په اوده کې ذلیل شي. دا د رڼا خبره کوم چې زمونږ کم از کم خپله دوا به وکړم، عمران خان زمونږ سره د حکومت د سیټونو هېڅ حیثیت نشته، زمونږ سره د خپل ملک او د خپل عوامو حیثیت شته، دې پروا موږ نه حکومتونه ځي او حکومتونه راځي. ټیک دی انشاءالله تعالی موږ به کم ویژن چې کم دی، کم ویژن چې دی دا به په دې ملک کې، دا به په دې صوبه کې، دا یاد ساته، دا یاد ساته چې په دې ملک کې او په دې صوبه کې به انشاءالله تعالی د تحریک انصاف څنګه د انصاف پارټي د عدل انصاف په انشاءالله په دې کې به لاګو کېږي او روان دی دا به الله پاک انشاءالله کوي. دا په دې د تحریک انصاف په چې کومه د انصاف پارټي ده نو په دې کې د جهانګیر ترین صاحب سره انصاف نه کېدو. ولې نه کېدو؟ ګوره ته په دې خبره پوهی د ټول نه زیات ته صلاح الدین صاحب چې اسټبلیشمنټ دا دي افسر شاهي دا زما دا بل مشر وایي، تاسو وایئ چېرې تاسو د دې سره تاسو د جمهوریت خپل ممبران کړئ او د سی ایم صاحب نه تاسو هغه ریکویسټ کوئ چېرې تاسو راشئ په دې انکوایري کې کمیټۍ ته وبوځئ، نو بیا تاسو ولې مدد چېرې دا خبره کوئ؟ ټیک ده، ډېره مننه د دې دپاره هغوی چې دې کمیټۍ جوړه کړه عدل انصاف والا میاں نثار ګل کاکا خیل صاحب، صلاح الدین صاحب ګران کتونکو همدې سره د پروګرام ټیم سر ته اجازه غواړو. د الله په امان.